دا ذکر شوی دی چې پرون تقریبا د هندوستان په وخت باندې 3 بجې د مقبوضه کشمیر یو علاقه ده بلګرام ورته وایي او په هغې کې بیا بیسران یو علاقه ده او په هغې کې حمله شوې ده بقول د هندوستان د میډیا چې دغه ځای ته ترهګر راغلي دي او تقریبا 13 کسان یې وژلي دي سیلانیان څه پکې د بهر ملک دي څه پکې د هندوستان دي او دغه حملې لا 3 منټه نو تېر شوی چې هغه میډیا لګیا د هندوستان او د پاکستان کړی دي تاسو په دې نقشه کې وګورئ چې دا علاقه چې کومه ده د پاکستان د کشمیر نه تقریبا 400 کیلومتره دننه د هندوستان په کشمیر کې ده د هندوستان په کشمیر کې تقریبا 8 لکه فوجان د وخت د هندوستان حکومت لګولي دي یعنی که د مقبوضه کشمیر رقبې ته وګورئ کنه نو تقریبا چې په هر 200 میټره کې لکه یو سپی په کار دی چې ولاړي اوس په دغه ځای کې دوی وایي چې دا د پاکستان نه خلک راغلي دي او دا کار یې کړی دی او بیا غیب شوي دي نو آیا دا پیریانو که تاسو چې ته ترهګر وژلي د هغوی یو تصویر خو ورکړی په میډیا باندې او چې د وژل شویو کسانو کوم تصویرونه یې ورکړي دي نو په هغې کې مینه ورسره نه ښکاري بس هسې جوړ سملول دي چې تر بالیوډ فلم یې جوړ کړی دی اوس دا مطالبه شروع کړې ده چې په پاکستان باندې حمله وکړي او د پاکستان نه دې بدل والی نو دا څه کار دی چې دا 1965 نه دی دا 1971 نه دی دا د ضیاءالحق وخت نه دی پاکستان یو اټومي قوت دی د میزایل یو قوت دی او دا مودي چې کوم آرامیتوب جوړ کړی دی چې لکه د امریکې نایب صدر ډي جی وینس را روان دی او د هغه دورې په درشل کې داسې یو ماحول جوړ کړی دی چې تاسو هندوستان له وسله ورکړئ او تاسو په پاکستان پابندي مو لګوئ ځکه چې پاکستان یو ترهګر ملک دی نو په خپل دغه ځای کې 13 کسان مړه کړه اوس په پاکستان باندې الزام لګوي او د بدقسمتۍ خبردار چې د پاکستان کوم ځینې داسې کسان شته نمک حرامه چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي یا د پاکستان اوسیدونکي دي یا د هر ځای اوسیدونکي دي هغوی بیا په سوشل میډیا باندې د هندوستان سره لګیا د ملګرتیا کوي نو دا نمک حرامه دي ګوره کله چې ستا په ځمکه باندې یو لانجه راشي ستا په خاوره باندې خبره راشي بیا به ته دې ته نه ګورې بیا به دشمن ته یو کېږي نو موږ دا وایو چې ګوره مودي دا غلطي دا ځل نه کوي ځکه چې دا 32 غاښونه به مات کړي او څوک به یې ورله په خوله کې ورکړي او خپل ملک د سنبال کړي او ترهګري موږ بیخي نه منو یقینا چې د ترهګرۍ موږ مذمت کوو خو داسې کار دی که د دې په بنیاد چې هلته مودي په خپل کسان وجني او بیا د هغې الزام په پاکستان لګوي او بیا پاکستان ته مختلفې بانې جوړوي نو دا ټټولې په سوري وتړي